بسم الله الرحمن الرحيم. قال امام محمد رحم الله فرمائی وإن مات الولد او المدبر في يد المشتري فلا الضمان عليه عند أبي حنيفة رحمه الله وقال عليه قيمتهما. کجدی مسلې مخکې واده شوی و بیان د به فاسد شروع د موږ د فساد د پاره غنو وجوهات ذکر کړیو د منع د به د پاره پای کې یو حرمت اتر شوی او دویم نمبر عدم تقوم او دریم نمبر عدم ملکو. نو به عدم ملک لا مکمل ملک نه لکه هر خرڅول او کله من وجهین ملک نه لکه ام ولدا مدبر او مکاتب خرڅول لدی بیا فاسده ده. وسره مسله دا ذکر کوي تاسو متوجه شي بلکې برون موږ دا ویلیو شکل بیا باطلی نشری احکام نه مرتب کیږي ک قبضه مشتری وم کی دا قبضه سره ملک ناراضي او بیا فاسده کی شری احکام مرتب کیږي ک مشتری قبضه وکي نو ملک به راضي. دا مسله ویلې وي نو په ام ولدا او مدبر کې بیا چې دا باطل ده نو کدی کې مشتری قبضه وکي قبضه له اعتبار نشتا نو به کداغه ام ولدا او د مدبر د مشتری په قبضه کې هلاک شي. ما ته ګوره کنه یار د مشتری په قبضه کې هلاک شي. امام سے ابراهيم مخکې ذکر کړی و تاوان به مشتری نشته ولی عقد له اعتبار نو او قبضه په اذن د بای کړی دا اذن د مالک کړی دا او دغه شان صورت کې خدا مانتی او په هلاکت کې تاوان نه نو او د صاحبانو په نظمانی دا کوم قبضه شوی د مضمونه قبضه ده ځکه به خو شوی ده او کم از کم دغه نه ادنا خونه د صوم مقبول له صوم الشرانه پرونو بیلو کنه نو هغه کې تاوان او زمانو دی کې بموي وته وګورئ. قال امام محمد فرمای رحمه الله وان ماتت ام الولد کله چې وفات شي ام ولدا او المدبر یا مدبر في يد المشتري او المدبر یا مدبر في يد المشتري بلاس د مشتري کې فلا ضمان عليه زمان به نشتره عند ابي حنيفه رحمه الله د امام صاحب درای موافق دا غیر مفتى به ده. وقال صاحبین فرمای علیه قیمتهما مشتری باندې زمان شته کنه ده ام ولدی او د مدبر قیمت به وته ورکی سمنا زکه به نه ده شوی سبب ورکی وته زوات القيم کی شکل شی هلاک شي نو قانون دای قیمت ورکولی دلته خو قد نشته او هو روایت عنه دا یو روایت د امام ابن هم د چې قیمت به ورکی له ما د صاحبین دلیل واوري انه مقبوض بجهه البيع دغه چې کوم قبضه شوی ده بیا باطل ده بیل مسله ده خو په جهاد د بیا کې شوی ده او قانون دا دی چې کله به تور بیا قبضه وشي نه قبضه به مضمونه په زمان راځي کبه صحیح وي سمن لازمیږي او کفاسده و غیره نه به قیمت لازمیږي فیکون مضمونا دا به مضمون بالقیمت وی علیه په مشتری باندې تاسو په مسلو پیږئ کنه کسائر الاموال لکه نور اموالو کې وګوره کنه سایر په معنا د باقی د علم شامی وای کا سایر دوه معنی دي یو باقی او یو ټول خو صحیح معنی د باقی ده لکه باقی اموالو کې وهذا وضو په بیان کې دا مسله ذکر کړي وهذا لان المدبر وام الولد يدخلان تحت البيع وجب وري پورا بي چې کله بيع کوله نو مدبر او ام ولد په بيع کې داخله شوی ده یعنی بيع شوی ده ابل مسله ده چې ملک د بای پکې نو د ادم ملک بوج پکې فساد راغلی دی نور تحت بيع لاندې حکم البيع راغلی دی وای اورا دا داخلي ګلاندې د بينا او داغي دلیل دا دی که د ام ولد سره خالص غلام ملګری کې په یو وخت خرڅ کی مدبر سره خالص غلام ملګری کی په یو وخت خرڅ کی مشتری ملک په ام ولدا مدبر کې ونه راځي خو پاغه خالص غلام بل شي کې خو راځي کنه پته ولې کېدل چې دواړه په بای کې داخل دي تاسو ویږئ کنه کدواړه بای کې نه وي داخل په کار د پابل کې بیان وي سې ځکه به خو غیر مبیع د بار شرط کړي و
پتن لګي بوې شوي کنه دا بیان بر سورام شي ان شاء الله کا مدبر او خالص غلام چې ملګری کې حتی یملک تر دې چې ملک راځي ما باغ شی باندې یزم الیه ما کم چې دې مدبر یا د ام ولدی سره ملګری شي فل بای په بای کې باغی ملک راځي نو معلومه شوله چې باغی ملک راځي نو دا بابای کې داخله دا کچری دا بابای کې نه وي داخل باغی باندې با ملک نه راتللې چې بابای کې داخله د نور اموال په شان دې کوم قبضه وشوله د مضمونه اعتراض مکاتب چې مکاتب کاغه مشتری په قبضه کې هلاک شو نل ته توان نشته څنګه چې امام سی بوې صاحبانو دې سره څه کوي پوه نه شوي نو جواب دار مکاتب چې کله مشتری والی او هلاک شي توان ځکه نشته مکاتب باندې قبضه ټیک نه ده ولی مکاتب یدن آزاد دی دغه قبضه په خپل ځان د خپل د بل قبضه به ناراضي نه خو بيخي قبضه نه ده شوی چې نه ده شوی هلاک شو توان به ځکه نشته چې به قبضه مشتری نه ده کړي بخلاف المكاتب لولي لانه في يد نفسه ياخذ خپل نفس په يد کې ده کنه یار یدن آزاد ده فلا يتحقق في حقه القبض ده په حق کې قبضه نه دراغلي وهذا الزمان او دا کوم زمان چې موږ وایو راځي دا د چا د وجه نه ده وهذا الزمان چې بالقبض او قبضه په وجه امام صاحب دلیل توک شي ولو ان جهه البين ما تلحق بحقيقته في محل يقبل الحقيقه الاكبر وګوره جهاد د بیع په حقیقت کې هغه ځای کې لګي کمزې چې محل د بیع وي پوه نه شوي جهاد د بیع حقیقت کې کمزې سره لګي یعنی بیع کمزې کې صحیح وي کمزې کې کیږي کمزې کې چې محل د بیع وي لکه خالص غلام محل د بیع دی مدبر او ام ولدا محل د بیع نه دي نو جهاد د بیع په حقیقت کې د دیو سره د سره لګینا نو دیو د بیع د لاندې رال ځکه بیع سره جهاد د بیع دیو سره نه لګینو پتن لګي بوې شوي کنه چا سره چې جهاد د بیع لګي په حقیقت کې هغه تحت البیع راځي او دیو سره حقیقت د بیع جهاد د بیع حقیقت کې نه لګي ولې نه لګي ځکه محل د بیع نه دي کنه دغه خو من وجین ملک شتره من وجین ختم شوی دی کوم چې مملوک ویل د جهاد د بیع لګي ولو امام صاحب دلیل دی ان جهه البیع چې ده انما تلحق قدام الحقیقی بحقیقت د حقیقت بیع سره وګره په محل باغ محل کې يقبل الحقیقه چې خود بیع حقیقت قبلی کنه نو هغه څوک دی هغه مملوک دی من کل وجه هغه خو مملوک نه دی د حقیقت د بیع نه قبلی او ما لا يقبلان حقیقت البیع دا دوړه حقیقت د بیع نه قبلی فصارك المكاتب دم بشان د چا شو مکاتب چې مقبوض وی هلاک شي تاوان نشته نو د بم د دې دوړو بم نوي وليس دخولهما صاحبانو دلیل پیش کړو کنه چې کله د مدبر ام ولدی سره خالص غلام ملګری کی مدبر سره یا ام ولدی سره خرڅ کی با خالص غلام ملک راضی بیع ټی نو معلومی کی دام تحت البیع داخلو کچری دا تحت البیع د مدبر ام ولده نه داخل پاغي کې بمل نه راتللې مې خو به خارجي شه په بیع کې شرط کړو قسم وختي کړو وکړه هغه جواب دادې ګوره پدې مدبر او پدې ام ولده کې دوه حیثیت دي من وجین ملک شتره پکې ځکه اوس غلام مالک دی من وجین ملک نشته مرګ سره آزادیږي ونه د دې حیثیت نه چې من وجین ملک شتره په بای کې داخل دي په یوه کې کنه نو پیدا دا شول چې غبل شي معنی ملک راځي او د دې حیثیت نه چې من وجین ملک نشته نو په دغه حیثیت باندې چې دا قبضه شونه قبضه سیدانه شنه د هلاک شو توان په نه راځي خو نه شلې به سوي وليس دخولهما في البيع دي دخول په بيع کې نه دی په حق انفسهما یعنی بذاته دی بيع کې نه دی داخل ها د دې جهت نه چې من وجین ملک شتره د بل د بيع د بار داخل دي سوي وانما ذلك ادار دی وجنه ليثبت حكم البيع دې بار داخل دي چې حکم د بيع راشي یعنی مشتری مالک شي په کوم شي کې فيما باغ شي کې ثم الیه مکم جدي سره زم شوی چې خالص غلام دی پوه نه شي ما خبره کوم شي چې دی سره زم شوی خالص غلام مدبر سره ام ولدی سره نو د اغه د بار په بای کې داخل چې اغه کې به ټیک شي اور چې بحق فی حق انفسهما دي نه باغی کې په بای کې نه داخل ملک نشته پکې بهرحال په مسله پوه شوي د اغه د بار په بای کې داخل دي نو د اغه به ټیک شو فی حق انفسهما په بای کې
ندي داخل نو قبضم نه د صحیح شوی لہذا توان بم ناراضي فصار د دې مثال د شو لکه زما زب هدایت باندې هدایت خرڅو ما هدایت معنی او هدایت هغه خپل ده او سره خپل مشکات هم خرڅو ما نظم مشکات دی او د هدایت ده او د دوړ مې په هدایت باندې بزر روپے خرڅ کړه نو د هدایت چې دا خو د خپل ده خو تحت البيع نه راځي بيع خو د باید ملکیږي دا خو د مشتری خپل ملک دی البته ګوره وسوګره په حق د نفس کې د هدایت بابا یې کنه داخله خو په حق د دې کې چې مشکات کې د وې صحیح شنه به داخله ده نو د مشکات ول روپۍ برا کې هغه وې ټیک ده دلته د حساب کتاب ده اوس هدایت مې په ورخر څکړه لا باغه داسې بنی چې هدایت کې داغه کوم قبضه را لاغه ما وته ور کړی به غزل خپل قبضه ده کالا که شو تاوان موانی به ما معنی هغه معنی به یعنی مال به څنګه راګي پکې وګوره خپل شی ونه فصار كمال المشتري دا د شو لکه د مشتری مال له والا هدایت ده لا يدخل في حكم عقده دا په حکم د عقد د مشتری کې نه داخليږي به انفراد ځان لا وانما يثبت حكم الدخول حکم د دخول دا ثابتيږي فيما باغشي کې ذمه چې بای زم کې دغه د ملک د مشتری خپل ملک الیه دا ملک د مشتری سره کوم شي چې خپل هغه دغه د ملک سره ملګری کو صرف دغه په حق کې دا په بیا کې داخله ده او په حق نفسه په بیا کې نه داخله ده کدا خود مشتری خپل مال دی کنه رسېبي نو کدا هدا دلته د حساب کتاب دی مدبر دی یا ام ولده ده په حق در خالص غلام کې په بیا کې داخله واغی کې بیا ټیک راتل له حکم دی وی لګیدل مشتری مالک کېدل خو په حق انفسهما داخله ده تاسو پوهیږئ مخکې راځي قال د قدرت مولا فرمایي ولا يجوز بيع السمك قبل ان يصطاد مثلا متوجه شي موږ د فساد د منع د بار وجوهات ویلی یو بکی حرمت تیر شو یو بکی عدم تقوم ام تیر شو شراب او خنزیر او یو بکی عدم ملک هغه هور او د غلامانو مدبر او ولده و غیره د تیر شو خالص غلام نه دغه څو وجوهات تیر شو درې څلورم وجه هغه عدم قبضه ده یو شی د سری په قبضه کینا خرڅولې نشي کا پوه شولې به نو دا غیر بار مثال یو سړی مایان خرڅي کبان او لا خکار کړي نه دي خرڅي نشي خرڅولې اول اخکار کا ملک بجرا شي قبضه بجرا شي به خرڅوا دې ته ادم ملکم ویل شي ولا يجوز بيع السمك جایز نه د بيع د مای قبل یستادا مخکې د دینه چې اخکار شي وجه دلته صاحب د هدایت چې کوم لیکلي هغه عدم قبضه نه د عدم ملک لیکلی ها لانه باع ما لا يملكه زکه د خرڅ کو داسې شی چې مالک نه دی ولا في حظيره اذا كان لا يؤخذ الا بصيد سوره وشو وجوهات سلور حرمت عدم تقوم عدم ملک او دې د بارم نه نوم ورکو څوک عدم قبضه اگر چې دې ته ماده ملک ویلې څلور شو پنځم اور بر ګوريږي عدم مقدور التسلیم دا مرسله له کنه پنځم نمبر یو سړی خپل شی دی خو مشتری ته قادر نه دی چې وې سپری دغه به ټیک نه ده اله به ټیک وي چې پسپارلو باندې قادر شي نه دا غیر باندې مثال طالب جوړ کړي هغه کې مایان دي او بغیر د خکار نه نشي نیولای نو د دې طالب کې د مایانو به ټیک نه ده ولی اگر چې مایان خپل طالب دی خو مقدور التسلیم نه دی کله به ټیک وي چې ویني چې او به خرڅي به ټیک وي ندی مجموعي تورګن صورتونه جوړيږي هدايت ته توقشه توجه ده کنه لگا وورا یو خپل طلب جوړ کړي دی یو صورت او دویم خپل طلب نه دی چې خپل طلب جوړ کړي دي کوم دو صورت دي خپل طلب نه دي اسیزه ته وبجم شول یو دو ورلا اغلار د وبو بند کړ خپل کې مایان راګیر شو مجموعي تور دو صورت شو کنه او خپل طلب جوړ کړي اوس د دې دو صورت واور یو دا د چې دومره وړو کې طلب دي چې بغیر د شکار نه بکی مایان نیولې شي بس لا سورګه کی رخصتې شي ته لګه وړو کې پتیله کې سړي مې خېډاری کې رخصتې شي کنه بغیر د هیلې نه مې نیولې شي دې صورت کې کمایان خرڅي جایز ده ولی جایز ده ملک هم ده
مقدور التسلیم هم دی البته مشتری ته بخیار رؤیت ویخه شکل رويستلو او خو خینه شو ویلې شي چې نه لما ولی ابو کی رؤیت له اعتبار نو ابو کی دې وغیرت هغه راونی صدا کافی نه و پوه شوي یو ځکه ابو کی په مقصود علم نه راتللو موږ رؤیت کې ویلو دویم صورت ووري خپل طلب دي مایان خپل راوړي پکې ورچولې دي هغه قصه صورت دي خپل مایان راوړي پکې ورچولې دي خدا د چې بغیر د هیلې نه مای نشي نیولې جال به ورچې یا به څه طریقه کوي نسی به نو دې صورت کې ملک خپل له خو مقدور التسلیم نه دی دا بیا ټیک نه ده کله به ټیکيږي چې اول رو باسي به خرڅي څه صورت شو دوا دریم طلب دې مایان پکې خپل رال دوته اغه لار بند کړل اوس دې کې دوه صورت جوړيږي دې کې ویلې دوه دي کنه یو دا چې بغیر د هیلې نه مای نیولې شي نو د صورت کې به جایز ده ته چې لکه مل خو نه دی نه بس چلاره او ته بند کړل او خپل ازمکه دی وب پکې راغلی لاره او ته بند کړل په دې لاره بندیدل سره بس مل پټول مایا نوراله او بغیر د هیلې نه سپارل شي دا جایز هم شو او څلورم لاره او ته بند کړی ده خو بغیر د هیلې نه ته مایا سپارل نشي نه ملک شته مقدور تسلیم نه دی نه به نه ده صحیح او کاسیامو وو کې مایا ني لاره مو ته نه بند کړی دای پینځم صورت کې به خو بالکل نه ده جایز نه ملک شته دی او نه مقدور التسلیم دی او تو ګورئ ولا فی حظیره طلب کې بیان ده جایز کم صورت کې واوره اذا كان لا يؤخذ الا بصيد چکل غننی ول کیږي مگر بخکار سره په هیله سره وجه سره مقدور التسلیم نه دی لانه غیر مقدور التسلیم خپل لیکري کنه مقدور التسلیم نه دی هلکه دا شرایط نه دي چې مشتری با بایبا په مبيع سپارو قادر وي او معناه د دې معنی دا د مولوی صاحب کوم چې ولا في حظيرتين ویلو اذا اخذه ثم القاه فيها ما يعني ولدي به خپل طلب کې ورچولې دي دي کې دوه صورت وکنه یو صورت ته بیان کو وسوا ور دویم تا ولو كان يؤخذ من غير حيله كما يعني ولي خپل طلب کې چولې دي او به بغیر د هیلې نه ول کېږي نو په دې صورت کې ما څه ویلو به جایز ده ملکم دې مقدور التسلیم هم دې البته خیر رؤیت بچا ته حاصل وي مشتری ته بل صورت وورد دریم او څلورم الا اذا اجتمعت فيها حق ما ينجم شوي بدغه طلب کې طلب ده ده بیان فساد خپل جمع شوي ولم يصد عليه المدخل او ده بلا مدخل بن کړم نوي دې صورت کې خو نه ملک شته چلاره او تني بند کړي او نه مقدور التسلیم ده توجه جي دا په کله نور صورتونه رالخه دا مانو ویلي ما خو صورت ویلو چې دو تلاره بند کړه هغه کې دوه صورت می جوړ کړه او کله نه ده بند کړې دي کې خپل دوه صورت دي نو کچري بغیر د هیلې نه نشي نیولې نو به ځکه نه د جایز دوه وجې دي یو ملک نشته او بلې مقدور التسلیم نه ده او کله نه ده بند کړې بغیر د هیلې نه نیولې شي به نه ده جایز ولې ملک نشته کله به جایز وي چې باقاعده راونی سي به خرڅي مجموعي تورم څو صورت جوړ کړ شپږم جوړ کړه ولم يصد عليه المدخل نو بن کړي له عدم الملك ملک نشته پکې نور آسان د قال قدري مولا فرمای ولا بيطير في الهواء مولوی صاحب دام د هغه مثال چې مقدور التسلیم نوي هوا کې مرغۍ د دې دوه صورتونه دي توجه جي اسیا هوا کې مرغۍ الوزي او ما ته هدایت و ادا درمان در خرڅو مکنه لو بیني سما نو واده به ټیک ده خو به ټیک نه ده دوه وجونه د دې دوه صورت دي یو صورت دار هوايي مرغۍ ده نه ده هوا کې ګرځي نه دي کې دوه وجې یو دا چې مقدور التسلیم نه دی بل چې ملک نشته او ما غشان شو دویم خپل مرغۍ د کوتره ده او برالو زی واپس شپې کور ته راځي نو کپاوا کی او خرسي جایز نه ده ولی ملک دی خو مقدور التسلیم نه دی هغه په منځره کې بند ده به خرسي به خو ملک هم دی مقدور التسلیم هم دی د کې مون څو صورت جوړ کړل خېلې می ګوره یو هوا کې خپل مرغۍ نه ده جایز نه ده ملک هم نشته مقدور التسلیم هم نه ده یو خپل مرغۍ د هوا کې الوتی ده خرڅولې جایز نه دي ترڅو نیولې نه ولی ملک شته خو مقدور التسلیم نه ده خپل مرغۍ د پنجره کې ده ملک مشتری مقدور التسلیم هم ده جایز ده خپل مرغۍ د هوا کې را خو چې دا وته وی راځه ډاری کې لاس لراځي بلاسي کینی اشاره عادت ده به جایز ده
مجموعي تور دې کوم څه صورت شو څنور ګوري وتا ولا بيطير في الهواء لانه غير مملوك زکه دا خو مملوک نه دی قبل القبض کومه ته ورسېدل ترڅو چې نیولې نه نو ملک نه ده دا پردي مرغۍ دی دیم صورت وره وکذا لو ارسلوا خپل مرغۍ ده دای پار ولا من يد دلاسنا ندی وخت ملک شته خو به بیان ده جایز لانه غیر مقدور التسلیم مقدور تسلیم نه ده مخک راځي جی ولا بيع الحمل ولا النتاج ورګوري جی دا بل صورت ده وجوهات به رمات کوي حرمت عدم التقوم عدم ملك او عدم قبض څلور او بنظم نمبر غیر مقدور التسلیم شپږم متراولي هغه اتصال غیر المبيع اتصال غیر مبيع بالمبيع راغله د خلقتن اتصال غیر مبيع سره راغله بي خلقتن ناغي بیان کوي ولا بيع الحمل دلته وس حمل خرڅول د غوا په خېټه کې بچي د مبيع ده خدای اتصال د غیر مبيع د غوا سره راغلی دی چلی سره راغلی میغه سره راغلی دی او دغه شان نور کوم حیوانات دي دغه حمل خرڅي نو د حیواناتو سره راغلی کنه نو هغه حمل مبيع ده او دغه باقی حیوان د مور چې د مبيع نه ده نه اتصال د غیر المبيع راغلی چا سره مبيع سره او څنګه راغلی دی خلقتن راغلی دی نو دام نه ده جایز کله به جایز وي چې باقی تر اول اعتبار کې پتن لګي پوه شوي کنه په دغه مثال لیکه ولا بيع الحمل بيد حمل ندزي ولا النتاج او بيد بچيم ندزي نتاج نه به مولوی سب د سی واخلو چې د حمل چې دې په خوا بده سی بیا کېدل هغه دی غوا کې چې کم بچي دی درمایندل خرڅوم یو دویم دی غوا کې چې کم بچي دی دیوخه کې چې کم بچي دی د اغه چې کم بچي کېږي هغه درمایندل خرڅوم نور مسله لري لاړه نو دواړه نه دی جایز وجه څه ده دې کې اتصال د غیر المبيع راغله مبيع سره څنګه راغله دي خلقتن راغله او بل وجه دا د مولوی سیوی اصل کې دا حمل دا د مور تابع دی یا د غشان حمل الحمل دا خو تابع وي او تابع مبارک منګه التابع ولا يفرد بالحكم دا 47 نمبر مادم ویل التابع او تابعون دا 46 دا تابع خو تابع وي 47 التابع ولا يفرد بالحكم هغه منځل له حکم نه لګي چې ته به یا دغه وکړو د مور نه کې وګورئ لنهي النبي عليه السلام من کړي ان بيع الحبل د بيع الحبل وحبل الحبلته وحبل الحبل دا غ نتاج سره ولګوا یو وجدا شول چې حدیث کې د من راغلي دمه وجدا د دې کې غرر دی مولوی سي پته نه لګي سي خېټه بل څه دي کې بچی شتم د غرر بیان درته کوم روان دي که غرر چاته ویلې کی خجي قال د قدري مولا فرمای ولا اللبن في الضرع ولا يجوز بيع اللبن ولا يجوز بيع اللبن في الضرع الک د پيو بيع په ولانزو د حیوان کې جایز نه ده دلته مقه صورت دیکھا کم صورت یو وجه دغه چې دلته اتصال د مبيع شوی دی د غیر سره خلقتن غلانز خو مبيع نه ده پي مبيع ده او هغه سره خلقتن اتصال دی ندی د ادمي صحت غني وجې دي یو پکې غرر دی غرر پته نه لګي چشتا کناشتا پېشتا کاسي بل سدلی غلانزي دویم وجه کیفیت کې لنجه جوړيږي مشتری بډیر رالوشي او بای بوته لګي راول وشه او کم شی چې مفزیر المنازعه خو به فاسدای څه وجه شولې دوا او دریم د بینه پسم غلانزو کې نور شو دراغلي دي اخو مبيع نه ده نو ته خلد د غیر مبيع علی چا سره مبيع سره او پته امتیاز یې نه کیږي تاسو نه پیګه لگا وګورئ دا للغرر یو د غرر وجه فاسه انتفاخ کې دې شي سیبل سیدلی یو ولانه ينازع بل لا جګړه کې دې شي کنه فی کیفیت الحلب شول صوتوي لوشلو په کیفیت کې او ربما یزداد ډیر کړه تی پیسې تیږي کنه فيختلط المبيع بغيره مبيع به غیر سره خلط او دا څه خلط کیږي چې امتیاز یې نه کیږي دا درې موجه د فساد ده
تاسو پیږئ. قال د قدري مولا فرمایي ولا الصوف على ظهر الغنم بلا د سره کوي. عدم وجه حرمت، عدم تقوم، عدم ملک، عدم قبضه. څه شو؟ څلور. پنځم نمبر اتصال المبيع بغيره غیر مقدور التسلیم. پنځم. شپږم اتصال المبيع بغیر خلقه. وم نمبر غرر دی. غرر هدایت وک شو ته. اوس غرر څه ته وایي؟ غرر عام طور خلق دوکې ته وایي. حضرت لیکلی شیخ الاسلام تقریر ترمذی کې دغه شان فقه البیوع کې په تکمله د فتح الملهم کې لیکلي کمال کتاب یې لیکلی لیکا خلک وایي دې معنی وته د لقب ملاو شوی دا شیخ الاسلام دی. فتح الملهم د مسلم شرح ده شیخ احمد عثماني رحم الله لیکلی هغه شیخ الاسلام او به نیمه کې پاتې شوی و. به حضرت را پاسې د بس بقیه ولیکلو دا سی ولیکل چې هغه د خلکو نه ير کو عربی کې لیکلي کمال شرح لیکلي. نو هغه کې د غرر مسله لیکلي ما ته لږ متوجه شي. غرر چاته ویل کیږي؟ او غرر اصل کې غیر یقیني حالت ته ویل کیږي. غیر یقیني حالت او به د دې درې صورت جوړیږي. کوم شی چې غیر مقدور التسلیم ویږي کوم غرر لکه مخکې صاحب د هدايت د غرر ویلو کنه مخکې مسله کې ولا بيع الحمل ولا النتاج کې ولئن فيه غررا. مخکې مسله کې ویل ولا بيع الطير في الهواء کې وې دې کې غرر دې مخکې بل کومه تیر شوی وکنه. نو غیر مقدور التسلیم شیم څه وی غرري بکې ولی ځکه دا غیر یقیني حالت وي چې دا به ونیسي و به سپاري او کو به نسپاري. غیر یقیني حالت شو. او کله چې مبيع مجهوله توجه جي مبيع کې جهالت وي دغه غرر دی. ولی مبيع کما ده کما نه ده مشتری به مالک جوړیږي کنه غرر دی غیر یقیني حالت دی. څه شو؟ دوا. او دریم کله چې ملک هغه په خطر کې لکه جواری کې تا خو پیسې ورکړلې پته نه لګي تا ته به ملاويږي کنه به ملاويږي سالټري بروزي کنه بروزي نه په ملک معلق کول علی خطرین باندې دي ته وایي هغه بغرر دی پته نه لګي چې پیسې برازي ک نه برازي پوه نه شوي ته څه ویل کیږي غرر دا و موجده. نو دا مسله کو به رسوب سی وقیسه کو ولا الصوف على ظهر الغنم دغه شان وړي پملا د چیلې یو د غړې دا صحیح نه ده. الحمدلله يهديكم الله. وجه سره یو وجه دا د مولوی صاحب دا وړي چې دا کنه دا د دې غړې د بزي تابع ده. وړي خو غړې کی کنه دا غړې تابع ده او تابع باره کې من قاعده ویل تابع او تابعون التابع لا يفرد بالحكم. حکم کې ځان لکول نه شي چې وړي صرف تابع خرڅ کې او مطبوع خرڅ نشي. هغه صاحب د هدايه بیان کړی لانه من اوصاف الحيوان دا خو د حیوان د اوصافونه ده. بل وجه اورجی دغه خل د غیر مبيع سره راځي. څنګه دا وړي د لاندې نه راخیږي کنه نو تاسو دا وړي واخستله 15 منټه پسې ته کټ کې نه 15 منټه کې ور سره لاندې نه نور راختلی کني با اولان د ګډه د چا د بای ده نه بای شی پکې زیتی شو نه غیر مبيع سره خل شولا او دا څه خل شول چې امتیاز نه کیږي لہذا دا به هم صحیح نه ده. پوه نه شولې موږ دا قاعده ویلي وکړه چې غیر مبيع سره خل شي او امتیاز نه کیږي نو به جایز نه وي. دا قاعده ځین کې نه وای ولانه ينبت يبلا وړي راخيږي من اسفل دلاندنا فيختلط المبيع بغيره. سوجه شولې دوا اعتراض څنګه خرڅول جایز دي کنه څنګه بوټي کې ونه نه صرف څنګه ویو جایز دي ولته هم چې غیر مبيع سره خل شولا ونه کنه څنګه چې هغه دلاندې نه غټيږي بر نه غټيږي ته څنګه کې تار واچو دې زبوري دا نو دا څنګه د سینې چې دا تار چې تا کوم ځای واچول دا به زی ولاړی مطلب د ونی نه دا څنګه روانه شوی یو لوش فاصله کې تار واچو نو مېش په سګوره به بقشن یو لوش فاصله کې نه بر زی غټيږي بر ایسا او بر ایسا چې دا خو مشتری خسته نو مشتری ملکی زیادت راځي جایز دی نه غیر مبيع خلد مبيع سره ناراضي. تاسو په نه شولې بخلاف القوائم بخلاف د شاخونو لانها تزيد من اعلى او د بر نزيتيږي وبخلاف القصيل اعتراض الګ د نوې فصل چی کنه شوتل وغیرہ د دې خرڅول جایز دي کنه او یو جایز دي ولی جایز دي دلته هم زمکه نوې فصل بکای کنه نو جوابدار مولوی صاحب شوتل ټول واخصل سره د سټي او هغه سره د سټي رېستل شي کنه بس روي بس زیبا
کزیر شوی برن بزیر شوی اسم د مشتری دی وبخلاف القصيل بخلاف د غنوي فصل لانه يمكن ذکه ممکن د قلعه د بيخ استل والقطع في السوق شي کنه اخو متعینه ده هذا بيخ نه استل شي فيقوى التنازع في موضع القطع انده دار جګړه واقعي بزید قطعي کم ذکر کم ذکر نه کم دا درې موجه شولا یو تابع دي دویم غیر مبي سره خلقي او دریم پکې سره راځي جګړم راځي او څلورم وجه حدیث ته وقد صح صحیح ثابت ده انه نبی علیہ السلام چې ده نه منې کړی دا ان بي صوفي على ظهر الغنم چې څوک دي وړي خرڅ کی بملا د غنم وان لبن في ضرع او څوک دي پي خرڅ کی په تینو کې دغه په یادې کاده خزي پینا وسمن في لبن دغشن غړي په پيو کې غړي کنه هغه په دهونه لګي امام ابو یوسف رحم الله دغه مسلې ته یعنی على ظهر الغنم سوب خرڅول چې دي کنه وړي دا جایز دغه د جایز وي خدای حدیث دغه خلاف دی او حجت على ابي يوسف رحم الله دغه خلاف حجت دی في هذا الصوب بدغه وړي على ظهر الغنم کې حيث جوز بيعه فيما يروى عنه هغه دا چې د بيع جایز کړي په روایت کې کوم چې د نشوي دی خو صحیح روایت دا غم دا چې نه ده صحیح ولې چې وس راشي غرر متعلق یو مسله بیانو تاسو بوریدلی بیمه انشورنس موریدل کنه په د خیر سره تاسو له مقرره شي دا پورا وګورئ ما به دې منی درس کړی دی د انشورنس درې څلور درس دی پورا قسم کړی دا به مقوبه به واور انشورنس اقسام دي او جایز ناجایز وجوهات به تکافل ستوي ټول قسم کړی دي عام طور مشهور انشورنس کې درې اقسام دي یو ته زندګي بیمه ویل کیږي لایف انشورنس وته وي یو د سامانونو وي هغه ته سامان بیمه وي ګوډز انشورنس ورته وي ایو تھرد پارټنر انشورنس ورته وي د طرف ثالث انشورنس زندګي بیمه دا بیمه کمپنی چې دا اصلي ته وي تمنګلا لاس کالو پورې موږ سه بیمه شولې میشته مثلا 100 روپۍ راکوا تک بیماری دلی موږ بستا دوايي کوم او کمل شولې مثلا 10 لک روپۍ ودی دي کتابه موږ ستا اولاد لور کو ورسوله او کمل نشولې یا بیماری کمره لازم تراله نو به 10 کاله بس با قصه ختم شي څومره روپۍ ډکه شي ټولي بس منګي عام طور دغه شان کپنې دي سامانونه کې ورته وای دا غاړې د غاړي بیمه وکا مشته 100 روپۍ راکاوه غاړې خرابېدل مستری لبازي موږ خاص مصريني بس پیسې به موږ ډکو مشته 100 روپۍ او کنه نه خرابېدل روپۍ بدیږي ها کلس کاله کې ته وفات شولې مثلا نو به ته ورسول دومره روپۍ ورکو څوک دا شرط لګي څوک نه لګي تھرد پارټنر انشورنس چې هغه دا چې عام طور دی یورپ کې دی کورونو مخه تواوري هغه کې خلک رالويږي گاڑی پکې خوېږي ناغه ته شرط داري د ملک د طرف دا په پاکي دا مخه طالبانو مزدا طریقه کړي دا لکه هر سړی به خپل کور مخه ته افغانستان کې کم چمن دیغه بغید وبور کوي به شرط کړي دا کوي بدا الحمدلله ټول خرونه کم زیدار شنه کړي چمن کړي هر سړی ته بدر وکنه ډانګي را منډي کدا کار میونو کو بس خپل مخه وبکي خپل مخه جوړ کوي مخه سره کم پاکوي عدالتونه نشته مخه زره بوزي وکنه مخه زره ډانګي منډي ازمن کار وسره کوي تاسو پیږی کنه نو دې کې به دیو د سکی کبنې ته ورشي کبنې ته وای چې موږ مې 100 روپۍ درکو کما باندې څه قرض رااله زمان یعنی څوک هلاک شو غاړي هلاک شو نه توان براله تړکه نو کبنې وته وای صحیح ده نو دلته د قشان کیږي دې کې د بیمه کې غني وجوهات دیو بګي قرار ده جایز نه ده دا سړی خو پیسې یقیني ډکې خود ته به څه ملاويږي کنه د دې پته نه لګي پر دې وړ صورتونه کې دا به بیماری کې د بغاړې خرابېږي بل کس به د کور مخې سره لويږي کنه نه دا غرر دی ښا د کې قمار هم دی قمار هم پکې دی غرر هم پکې دی رسي کنه پی یو بل وجه هم پکې دا ربا هم پکې دی لګو پیسو باندې زیاتې لې جهالت هم پکې دی کم ملکونو کې د سي چتامانی بیمه بزور کوي غاړي او غیره هغه نه غیر چاره نه به مجبور ده ضرورات تبيح المحظورات شلم مادم ویلی وا مجایز ده به خودم ردا یو وشتم مادم ویلی وا ضرورت تقدر بقدرها چې تا ګل غاړي خراب شو پیسې د لدر کړل یا خراب نشو څو وخت کې پیسې څه طریقه در کړې څومره تا ډکی کړې دومره بالي زیتی به وته واپس کې دې مسله پوه شو وته ګورئ
قال قدري مولا فرمای وجزع في السقف ولا بيع جزع في السقف وزراع من ثوب. دا ضرر مثال له و شوی کنه تم نمبر څوک د ضرر الکه د سی بای کول چاغي کې بای یا مشتری ته ضرر وي دا صحیح نه ده وایږي په کنه اوس چت کې بش لګیدل بش خرڅه دا جایز نه ده ولې نه ده کوم تعین ویم نه ده جایز ځکه دې کې بای ته ضرر د کوټه ورانه وي هغه د سیو کې کوټه ورانه کی او بش رواري ولوري به ورکه بدغه مجلس کې ورکی به واپس جایز کیږي ځکه فساد یې سم موکو همدغه شان کپڑا دا اغه نه یو غس خرڅي دا جایز نه ده خداغه صورت کې چې بقای کپڑے ته بکی ضرر وي او کني لکنن سبا کپڑے ته ضرر نه یم تور ولې جایز ده وري قال قدري مولا فرمای وجزع في السقف پچت کې بش خرڅول وذراع من ثوب یو غس خرڅول کپڑے نه ذکر القطع او ولم يذكره الکه قطع ذکر کړي یا نه ذکر کړي څه مطلب دې چې بوري بش دومره پورې کپڑا کټکې به راته نه به کټکې دای ذکر کړی یو کو ني لانه لا يمكن تسليمه الا بضررين دي کې هو جراله ده فساد څوک ضرر دلته تسلیم نه ده ممکن مگر په ضرر سره بخلاف ما اذا باع 10 دراهم منه یو صورت بلله د چاندي یو ټوکړه ده د چاندي او درهم د چاندي نه جوړیږي کنه نو غټه ټوکړه ده یو سړی وی چې لکه د چاندي نه 10 درهم وتا در خرڅوما په یو دینار باندې مثلا بس جایز ده ځکه چاندي ټوکړې کولو کې چاندي ته ضرر نه نمازه کې کپړک کې ویل کې شریکټ کولو کې ضرر نه بس صحیح ویني بخلاف ما اذا باع 10 دراهم 10 دراهم خرج کی من نقره د تکړی من نقره فضه تکړی د فزینا لانه لا ضرر في تبعيده ځکه ضرر د دې په تبعیض کې نشته ولو لم يكن معينا لا اوس که بش معین نو کوټه کې غس په کپړه کې نو متعین په خانه کپړه یادای کا غزوات القيام نو غره نن سبا کنو متعین خیر دي زوات الامثال نه دي نو به دو وجه د فساد دي یو ضرر دی او بل جهالت دی نو کوم معین بش یاد نکو معین غز یاد نکو لا يجوز لما ذكرنا جائز نه دی وجه غد کوم غزي کر کړه ضرر ولل جهالت بل وجه جهالت دا ايضا ولو قطع الباي ورکنا کله چې بیا فاسده بیا شوی کا نو بیا فاسده کې به حکم دار کچري بدی مجلس کې فساد ختم کی بیا جایز کیږي او چې بیا باطل ای هغه کې فساد دومره قوي کې د ابطال وجه په مجلس کې ختم کیم نه صحیح کیږي ولل تر سره بیا شوی نه ها څه به کوي ابطال وجه د ختم کې اثر نه ودی قد وکي پتن لګي پوه شوي کنه بیا فاسده کې خو بیا وی فساد د غیر د قبح د غیر د طرف راغلی غیر قبح کې ختم کړ ټیک ده او ابطال کی فساد د ذات ته وجه نه نو ګویا بیخي بیا شوی نه ده دلته وسو ګره ولو قطع البائع الذراع بای اگس کټ کړه او قلع الجزع ابش کټ کو قبل يفسخ المشتري مشتری لا بای نه د فسخ کړي يهود صحيحا بای څه شو ځکه فساد کمزور او فساد وکنه فاسد وا لزوال المفسد ختم کو بخلاف ما اذا باع النوا باطل صورت وورا الکا قجورو اډکو درمانه در خرڅو م پاډو قجوره کې یا زړی درمانه در خرڅو م په خربزه اندوانه وغیرہ کې دا بیا باطل ده پته نه لګي م بیا شته کنه شته م بیا چې کله معلومه نه کنه نو هغه صورت کې بیا څه وی باطل وی کا م بیا نشته پته نه لګي م بیا شته کنه غرر دی بګي غرر پنه پوه شي نو کبه هغه قجور نه اډو کې وسل ورکولې کنه نه ټیکيږي ازلی روي سل ورکولې هم بیا باطل ده بخلاف ما اذا بان نوا اډو کی خرج کو فی التمر او البذره ایتو خم خرج کو فی البطیخ خربوزه کی حيث لا يكون صحيحا صحیح نه جوړیږي وان شقهما اگر کې ویشلې دواړه اډو کی تر لري کی واخرج المبيع تر لري کی لان فی وجودهما احتمالا مبيع وکنوا دي کی احتمالو اما الجزع التخ جزع جواب مخ کی مثال کی او یا کپڑا فعين موجود عين موجود وضربة القانس وليس بلا ووري ومكن هذا بديو قصه ختموك ضرر والا اچھا جی شبه ربان دادا وضربة القانس من د سي څه مطلب ما ته هدایت وای چې جال بدر لبدی وبو کې ورچوما څومره میان راو خطل 100 روپۍ باندې به در کوم او کراونه خطلم بس 100 روپۍ بدی تلی
یا جال دم مرغان ہوتا کوینی ولوم 100 روپۍ برا کې کوینی ول 100 روپۍ دم جایز نه ده پته نه لګي مبیا راضی کنه راضی پیږي به غرر دی بګي وضربه القانص او ما يخرج من الصيد دا غشي د کوم چې د سوید نروزی اخکارنا بضربه الشبكه بضرب الشبكه د جلب وشتلو باندې مرتن یو پیره ولا مڅ چې بګیر شو بزر دي شو ولی لانه مجهول یو خو وجدار چې مبیا مجهول ده او بل وجب کې سره غرر ولان فيه غرر ځکه غیر یقیني حالت د مبیا برازي منستو کو نه برازي پوه شولې پی